السلام علیکم ملګرو د یو څو خبرو نشاندهي ډېر ضروري واله معذورت محسوس کړی چې زموږ ناقص رایم په دغه کې واچو او زموږ کوم خیالات چې دي هغه غلطۍ سره شیر کو نو کېدای شي له دغه سره یو څوک اتفاق وکړي او انشاءالله په دغه کې به ډېر خیر وي هغه دا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بدترینه مهنګایي ده حالات ډېر سخت دي کوم غریبان چې ول هغه د غربت تر سطحې لاندې ولاړه او کوم میډل کلاس خلک چې وو هغه غریبان شول بس کومه لوړه طبقه چې د ایلیټ کلاس دی هغه پر ځای پاتې شول د هغوی حیثیت ښه دی ولې د هغو سرمایه شته هغه سره پراپرټي کې ده لیا په ډالرو کې ده لیا د هغو د باندې جایدادونه دي نو پر هغوی دونه اثر نه دی کړی پر میډل کلاس خلکو یې ډېر اثر کړی دی غریبان خو نو ولاړه د غربت تر دغه لاندې پاتې شول او ګس سره ځای پر ځای و فقر ته محتاج شول اوس په دغه حالاتو کې د یو څه تنظیمان دي ماشاءالله دا یقینا هم ډېر ښه کار کوي خاص کر یو تنظیم لکه الخدمت نور هم دا تر یو څه تنظیمونه شته چې د هغو کار په ګرد دنیا کې معلوم هم دی او ښکاره هم دی او پروګراونډ د دوی یو شی معلوم دی زما په ناقص رایې کې یو کوچنۍ مشوره د دوی پر کار د یوې روپۍ د یوې ټکې اعتراض زما خیال د هېچا نه وي ما دا یو شی ډېر ضروري دی دلته ډېر انسانان دا ترای دي چې هغه سپین مسلمانان دي عزتمند مسلمانان دي عزتمند پښتانه دي عزتمند خلک دي هغه دا تر ځای له یقینا نشي ورتلای چې چیرې له د تصویر اخیستلو ځای وي له دغه ویډیو جوړیږي نو مجبور ډېر وي مګر دا تر خیرات راشي له یو مرسته راشي دی په هغه کې شرکت نشي کولی له دغې وجې چې د عزت پر د ډېر ګران دی دی دوې ورځې مو وږی تږی پر لګرځي مګر د خلکو سامنے نشي کولی د خپل عزت له وجې نو زما یو کوچنی ریکویسټ دی زما یو کوچنی پیغام دی انشاءالله کېدای شي دا ډېر د ډېرو خلکو د عزت د خوندي کېدو سبب وګرځي هغه لکه دا اوس د دوی خپل طریقه کار دی د دوی پر طریقه کار دی په زموږ یو اعتراض نشته مګر زموږ خواهش دا دی چې دا کم تنظیمونه خیرات کوي د دغه باید چې حوصله افزایي خو له سره وشي مګر دغه خلک باید چې دا کم تنظیمونه چې دي دا تر خلکو نشاندهي وشي په کلي کې چې هغه مجبور وي غریبان وي ولې په یوه کال کې اندر د وړو ګونۍ له 2,500 روپۍ ولاړه تر 2,000 تر 2,500 لیا هم ورسېدل د هغه مطابق هر شی بې انتها ډېر ګران سوالی نو د خلکو ګزاره ډېره مشکله ده نو موږ دا وایو دا تر خلکو نشاندهي وشي چې هغه ډېر غریبان دي مګر هغه د خلکو سامنے نشي کولی نه هغه فوټو سیشن کې حصه اخیستی شي دا کوم تنظیمونه چې دي دا کوم خدمت چې کوي دا یقینا ډېر د احترام وړ دي ډېر د قدر وړ دي ډېر د حوصله افزایي وړ دي هغه دا تر خلکو له پر کور د دوی پر دهلیز دا خپل کوم د دوی مرسته چې دا کوي د دوی کوم امداد چې دی دا ورسوي او زما د خدای په ذات قسم وي و دوی ته به الله عزت هم ورکوي و دوی ته به الله شهرت هم ورکوي و دا خلکو ته او د دوی به الله به کامیابه کوي مخامخه د دا سپینو مسلمانانو د سپینو پښتنو به د عزت د خوندي کېدو یو قسم سبب جوړ شي نو که د دوی تنظیم دغه تر کار جاري وساتي او د خلکو پر دهلیز دوی دغه امداد د مرسته ورسوي انشاءالله په دغه کې به د ټولو مسلمانانو خیر وي د ټولو پښتنو خیر به وي او الله تعالی به هغو ته خیر هم ورکړي عزت به هم ورکړي شهرت به هم ورکړي او خپله رضا به هم نصیب کړي نو اصل مقصد د هر د ګردو تنظیمانو چې دا کوم خدمت کوي د دوی مقصد به هم دا وي چې الله له موږ راضي شي او زموږ په مخ کې رکاوټ نشي جوړ او زموږ تنظیم نور مخ ته ولاړ شي موږ د خلکو نور خدمت وکړو د دوی اصل مقصد به هم دغه وي مین مقصد د الله رضا وي نو چې د الله رضا مقصد وي باید چې زما یو کوچنۍ مشوره ده دا باید چې یو تنظیم له یو کوم دغه چې دی کوم ګروه چې د هغه پر ځان بده نه ولګوي یو مشورې تره د پورې ورته وایو چې دوی د خلکو پر دهلیز دا کوم شی چې دوی ورکوي الله ته ورسوي دوی د کیمرې مخ ته نه راولي د دوی ویډیو نشي جوړه بېشکه د دوی خپل اعداد شمار د وشي په کاپۍ کې خو مطلب دغه چې ویډیو یې جوړه شي موږ هم یو ځای دوله ورغلو ویډیو مو د خلکو جوړې کړي موږ ته خوند راکولی مګر دا نور هم ښایسته کېدای شي دا تنظیمونه دا خیراتي ادارې چې دوی د دغه یوه شي خیال وساتي
د خلکو د عزت او د ناموس باندې پر خلکو ډېر ګران دی. نو چې کور ته د دوی امداد ورسېږي، موږ له خلکو سره هیلپ وکړو، کومک وکړو. کوم څوک چې د لږ وس لري باید چې پر همسایګانو خیال وکړو، باید چې زموږ آس پاس ډېر دا ترا خلک پر میرټ وي، د نوکري ضرورت وي، باید چې هغه ته نوکري میلاو شي. دا سیاسي خلک کار پارټي د کار تنظیم دی، باید چې هغه پر میرټ فیصله وکړي، باید چې هغه خپل خلک نه ونازوي. که په خپلو خلکو کې دا ترا خلک وي چې هغه حق لري د نوکرۍ، باید چې ورکړي. که نه لري، که هغه د هر دغه سړی وي، که کس خدای دې نه کوي مسلمان نه هم وي، خو مایز دا وي چې د حق دا وي، د غریب وي، د خوار وي او د دوی پر میرټ سم وي، باید چې دا ترا سړي ته جواب ورکړي، نوکري ورکړي. انشاءالله دا به د دغو ګردو خلکو د کامیابي سبب وګرځي. والسلام.